وعلى جنوبهم په اړخونو باندې چې ولاړ دی خدای یادوي د قرآن آیتونه وایي چې ناست دی الله تعالی یادوي چې ډډه واچوي په خپله بستره کې په یوه ډډه اوړي الله یادوي په بله ډډه اوړي الله یادوي ويتفکرون فی خلق السماوات والارض او سوچ کوي په پیدایش د اسمانونو ځمکو کې چې زما د رب دا څنګه غټ غټ اسمانونه پیدا کړي او دا څنګه لوی لوی ځمکې پیدا کړي دي او وایي ربنا ما خلقت هذا باطلا زمونږ ربا زمونږ ربا ما خلقتا نه دي پیدا کړي هذا دا مخلوقات د اسمانونو ځمکې باطلا عبثا الله دا تا په یو حکمت پیدا کړي دي دا سه عبث تانی دي پیدا کړي سبحانك پاکی د تعالی را فقنا عذاب النار او ساتم د عذاب د اورنا ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته زمونږ ربا یقینا تچی اگه سوکو چې دنه کې اورلا فقد اخزيته یقینا تاو شرم وغلرا ادي رسوا کو بی عزت دي کو وما للظالمین من انصار نبی د ظالمان د پاره څوک مددګاران ربنا ای زمونږ پروردګارا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان مونږ واورېدل د یو اواز کوونکی یو منادینا ینادی للایمان چې اعلان کوي د ایمان طرف ته اے خلکو ایمان طرف ته راشئ په الله ایمان راوړئ او پس چې د ایمان ضرورت یې غراوړی ان امنو بربکم اعلان داده چې ایمان راوړی په خپل رب باندې فآمنا نو ای الله موږ ایمان راوړو ربنا ای زمونږ ربا فاغفر لنا ذنوبنا معاف کا موږ ته زمونږ ګناهونه موږ ته معاف کا وکفر عنا سیئاتنا او لرکه موږ نه زمونږ را ګناه دا واړه ګناهونه غټ گناهونه راته معاف کا او واړه گناهونه رانه لرکا وتوفنا مع الابرار او وفات کوم لرا سره د نیکانو نه خدای دنیا کې می د نیکانو سره اوسئ او چې مرم نو د نیکانو سره مړ کی او چې کله میرا پاسې نو د نیکانو سره میرا پاسې دا دوا کوي دا نه چې دلته د هر کو تعو سمرګره کې او د هر شیطان انسی او جنی سمرګرتیا کې اول ته چې د صحابو د پیغمبر خدا سره خدای را پاسې نو په کوم خلې وي کله رسول الله او صحابو مرګرتیا کې او د نیکانو مرګرتیا کې خو دوام وکا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك اے زمونږ ربا راکې منګتا ما هغه شی وعدتنا چې تا موږ سره وعده کړی وه على لسان رسولک په ژبه د پیغمبرانو ستا ولا تخزنا مشرمای رب منگلا یوم القیامه پورز د قیامت باندې انک لا تخلف المیعاد یقینا ته خلاف نه کې د خپل وعده خدای تا موږ سره وعده کړی دا او ته د خپل وعده خلاف نه کوي فاستجاب لهم ربهم پس قبول کو دې لپاره پروردگار د دې رب د دې لپاره قبول کو دا دعای قبول کړه او وی ویلی چې انی لا اضیع عمل عامل منکم الله فرمایي زنه ضایع کوم عمل د عمل کوونکی ستاسونا من ذکرین او انسا زنانوی او کناری نوی دا حدیث کې راځي ام سلمہ ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها پیغمبر خواته وی الله پیغمبر پارس کې سړو ذکر راځي او زمونږ زنانه غریبانه خدا کسي پات دا پکې راغلی من ذکرین الله وی زنه ضایع کوم عمل د عمل کوونکی د عمل کوونکی سړی او که ښځه بعضکم من بعض استاسو د بعضو ندي دا سړی د ښځې نه او ښځه سړي نه پیدا ده یو آدمیان دي یو د آدم علیه السلام بچي دي د یوې حوا بی بچي دي فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم پس هغه کسانو چې هجرت کړی کورباري پرېښی دی د الله دپاره واخرجوا او ایستې شوي دي من دیارهم د خپلو کورونو یعنی دوی مجبوره کړی شوي وو انصار هغه مهاجري مدینه پیغمبر خدای مجبوره کړی په ایستو باندې او صحابم
واوذوا فی سبیلی او تکلیفونه ورته رسیدي زما په لار کې وقاتلوا جنگیدلی د کفارو سره وقتلوا شهیدان شوي په دې لار کې لو کفرن عنهم سیئاتهم لربکم د دوی نه دي ګناهونه ولو ادخلنهم جنات تجری من تحتها الانهار او خامخا دنه بکما دوی لره باغونو ته چې بهیږي به لاندې د هغې نه مختلف ولي ثوابا من عند الله دا بدله جانب د الله نه والله عنده حسن الثواب الله په نزد د باندې ښه بدلی دي لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد اے پیغمبرا اے د قرآن لستونکیا دوکه دینی کی تعالی را اوړېدل دا کسانو چې کافران دي په ښارونو کې دا په خرش پرش کې او دا په ټول ډېر خوشنما طریقې سره او پر غټو گاډو کې دا ښکته روان دي او بره روان دي مؤمنه دا د خبرې دوکه نه کیتا چې ګرار خدای به دې شون دا دونه نعمتونه ولې دنیا ورکړي دا دوکه نشي متاع قلیل دا سامان د پیدې لګ دی کم شی کډیر می چې خلاصيږي لګ دی د دنیا نعمتونه خلاصيږي ثم مأواهم جهنم فدې بد قسمت او زید اوسېدل جهنم دی وبئس المهاد ډیر ناکارا بچونه اولاد دستون کې ولكن الذين اتقوا ربهم لیکن کسان چې تقوا یریږي خپل ربنا لهم جنات دي لپاره باغونه دي تجري من تحت الانهار چې وایي ولاندې داګه نه مختلفې ولي نزلا من عند الله دا مل مستیا پنځ د الله باندې او عند الله خير للابرار هغه چې د الله سره دي ډیر غوړه دي د نیکانو لپاره د آیات باندې مفسرین لیکلي دي و یو ځلې د پیغمبر خدا د وفات نه وروستو حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما شیخین دواړه د مدینه کوڅو ته راووته انتهایی خبري خبر بني د یو مؤمن په حیثیت 1400 کاله بعد چې د رسول الله د وفات خبر راشي سړیړو بریخي او د خپل بندګانو هغه وسنه اساس خلک نو منګه چرته هغه ته رسیدي سخ خبري دي کوڅو کې ګرځي رسول الله پر نظر نه راځي بیا یو بل ته وایي چې لکه ام ایمن خالص ام ایمن هغه بینځوا چې پیغمبر خدا ته د پلار نه پاتې شوی و او د اتو کالو په عمر کې چې پیغمبر خدا سوسم مدینه ته د مور ستلې او د ابوا په مقام باندې په واپسې کې مور مړ شو او مورې کفن دفن شو په ابوا مقام کې نو ځان سه واګست په غېږ کې او خپل نکته ورسو عبد المطلب ته په غېږ کې خدا ستانه سه لمر اوس دا ام ایمن د پلان ورته یو وینځ پاتې شو دا بیا د خپل یو محبوب زید ابن حارثه ته په نکاح ورکړه او دا اسامه مورم ده نو دا ډیره معمره زنانه چې پیغمبر خدای غېږ کې وړو نو دوی دا خیال دی شیخین وایي چې موږ لاړ شو او دی بیبي سکینو چېرته د سړی خبرې راته او دا غم لږ کم شي نو رالل چې د ام ایمن نظر په شیخین ولګېد په ابوبکر عمر ځان له په جړا شو نو دغه ابوبکر صدیق او عمر ورته ویل چې ولې بیبي تاسو ولې جاړئ ولې د الله سره چې کوم نعمتونه دي نو اگر د دنیا د نعمتونو هزارها چنده غوره نه دي د رسول الله لپاره او دا آیات ورته وی وما عند الله خير للابرار هغه چې د الله سره دي ډېر غوره دي د نیکانو لپاره ډېر غوره دي د نیکانو لپاره هم یمن ورته وایي دا مې مطلب نه دی په دې نه جاړم چې ګینه رسول الله نعمتونو کې د دنیا د نعمتونو بسې رسول الله ته چې کومه ژوندۍ هلته ملاو دا چاته ملاوي نه شي په دې نه جاړم دا نقطه دا درځه کوي
دا زمونږ استاد چې کوم کتاب ته ناست یو که نه دا کتاب یاد کړ وی په دې جاړم چې وحی بنده شوه د قرآن وحی د رسول الله د موت سره او د مرګ سره بنده شوه د قرآن په بندېدلو باندې جاړم ځکه چې قرآن ته زمونږ ضرورت ډېر زیات دی قرآن خو داسې کتاب نه و د خدای بندګانو دا خو زمونږ لاسونو کې راغی هیڅ حیثیت ولا مونږ ورنه کړو په 2 کاله کې مونږ دا عادي مسلمانانو چې د صدر نه راواله د چپړاسي پورې ټول مسلمانان دي خو په دې قرآن غیرتونو کې چې دا خو یو ځل په ځان ناکیس کړو پرېږده چې دغه لږې مړ شو پرېږده چې دا کفار هم ختم کیسته خو دا الخوا خو یو ځل یې ښه کړی وی او دا نظام اسلامي چې په قرآن کې پروت دی دا هم ناکیس کړی وی یو ځل وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ یقینا بعضې د اهل کتابونه لمن خامخا هغه څوک دي یؤمن بالله چې ایمان راوړي په الله باندې وما انزل الیکم او پای کتاب چې تاسو ته نازل شوی دی وما انزل الیهما او پای کتاب باندې چې دوی ته نازل شوی دی خاشعین لله یریږي د الله نه لا یشترون بآیات الله ثمنا قلیلا نه غوره کوي په آیاتونو د الله باندې پیسې لګي اولئک لهم اجرهم دا کسان دي لپاره مزدوري د پنځ ضرب د دوی باندې وان الله سریع الحساب یقینا الله جل حساب کوونکی دی دا د دین مراد د اهل کتابونه دا کوم منقبه چې ذکر شو صفت ذکر شو دا احمسی نجاشی بادشاہ په باره کې او دا غوندې نیکان خلق چې د نسواراو نه مسلمانان شي احمسی نجاشی بادشاہ هغه چې مسلمانان مشرکانو په مکه کې تنګ کړه او حضرت سمیه او عمار په شهادت ورسول او دغه پلار ناصری په شهادت باندې ورسو او عمار دونه وو چې کلمې کفر کوي نو نبی علیہ السلام مرګور ته ورکه که تاسو بار ته څوک لې شي ولاړ نو لومبه هجرت د مکه معظمه نه حبشه ته وشو نو پای کې جعفر طیار رضی الله تعالی عنه نو دوی چې التلال نو قریشان خبر شو چې دا وفد لاړ دوی به الته اسکار خرابوي نو دوی ورپسې یو ډله ولېږله او تحفې ته حایف ورکړه چې دا نجاشي باچا ته و چې دا راوشل هغه وفد د قریشو راغی او د نجاشي بادشاه سره ملاو شو او ورته ویل چې دا کسې دا غله او رازنان ډاکوان زموږ دین هم خرابو ستا دین به هم دلته خراب کړي دا یې ستا وشړوي خپل نبی علیه السلام دغه احمسی بادشاه نجاشي مهاجرین راوغوښته او د هغې رئیس او مشر جعفر طیار د پیغمبر خدا ترزیو چې په موته کې به شهید شو او امیر جیش شو هغه چې راغی نو خبرې ترې وشوې بیا د عیسی علیه السلام او د مریم بیبي کې خبرې رالی نو احمسی بادشاه ورته ویلي چې تاسو را د کوم کتاب باندې ایمان راوړی دی په دې کتاب کې د دې مور او د زوی په باره کې خبره شته نو جعفر طیار رضی الله عنه ورته وفرمایل چې په دې نوم باندې روح صورت دی سورې مریم روح صورت راغلی ناګل ته واوره نو جعفر طیار رضی الله عنه پاسېد او سورې مریم یې ورته واوره او چې اورو هغه سره د نسواراو عالمان ناست یو دی په خپله عالم دی دیم جاړي او هغه پادریان هم جاړي او چې بس کړي نو زمانې په خدای قسمي چې د عیسی کومه مرتبه ده اک ولا قرآن ورکړی دی نه زیات نه دی چې عبد الله ورسوله دا احمسی باچا دی او بیا هغې ته چې بس پیغام اوسېږئ او دغه وفد یې سپک کړی زه دا پیسې مو ورکړئ 2 سال ایسته وشړی او ډېر لوی قدر یې وکړو بیا ایمان په پیغمبر خدا راوړی د تبوک په غزا کې نبی صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل ویل چې د الله پیغمبره مرګری دی مړ شو د حبشې بادشاه نبی علیہ السلام اعلان وکړ راوځئ
په دې رور باندې جنازه وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم غیبانه جنازه په احمسی باچا باندې په تبوک کې وکړه. نو دا مې درته خبره کوله چې وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله لاندې مفسرینو دا هغه نوم ورکړی دی چې دا قسم خلک چې د نسواراونو راغلي په رښتیا مسلمان شوي د مسلمانانو عزت یې کړی او کفار یې رسوا کړي دا ځوانو. اوس آخري آیات پاتې شو. څلور وصیتونه الله پرې کړي. دا ډېر جامع آیت دی. دا تاسې لږ غوندې ښکاري وړوکی که دې باندې روب 2 ګنټې تقریر کړي. روب 2 ګنټې چې سړی وایي 2 ګنټې ونه زه تاسو ته مطلب دی. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اصبروا صبر کوئ وصابروا مقابله کوي په صبر کې ورابطوا او سرحدات محفوظ کوي واتقوا الله ويرګي د الله نه لعلكم تفلحون دې لپاره چې کامیاب شئ. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لومبه حکم دار اصبروا صبر کوي د ګناه تاسو ما دا خودلې د ګناهونو صبر کوي په مشکلاتو باندې صبر وکړي په اطاعتونو عبادتونو د الله باندې صبر وکړي او صابرو معنا دا یو بل سره مقابله وکړي په صبر کې. کفار د باطل د پاره په میدان کې ولاړ دي او سر ور کوي زخمونه خوري تکلیفونه برداشت کوي او ته د حق د پاره په میدان کې ولاړې په دې صبر کې مقابله وکړه دي سره اگی ته او خایا چې ته د باطل لپاره دونه کلکې زبر حق لپاره ستانه هزارها چند کلکې که ته توري ته ودرېدی شي د باطل لپاره زه د حق لپاره ودرېدی ورابطو او تاسو خپل اسونه کفارو ته په محاذ باندې وتړئ خپل ټرینکونه ورته تیار کړئ جهازونه ورته ودروئ د اواز نه تیز رفتار بمونه ورته برابر کوي دشمن ته ورابطو ربط تړل ته ویل کېږي او تړئ خپل اسونه په سرحداتو د اسلامي ملک سرحدات محفوظ کړئ مباد چېرته کافران رانې ونه کړي. او څلورم حکم دا واتقوا الله خلاصه دا ده چې پار کار کې د خدای نه وېرېږي که جهاد کې که علم کې که زمینداری کې که دکانداری کې که نوکری کې که باچایي کې که ګدایي کې په ټولو کې د خدای نه وېرېږي لعلكم تفلحون دې لپاره چې کامیاب شئ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. دعا وکړئ الله موږ د قرآن په اسرارو لطایف او ترجمو باریکو باندې پوهېږو دې سره سره الله موږ ته په دې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآني نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راوړي. څوک دې له کار کوي کامیابي کې څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي که بدقسمت ای تباهي الله زموږ ټول مشران وبخي زنانه نارینه د مسلمانانو څونه مړه دي ټول وبخي څونه د مسلمانانو بیماران دي مشران کشران زنانه نارینه ټول روغ کړي. یا الله زموږ پرې کورونو کې بیماران دي زموږ پرې مرګرو کې بیماران دي الله ټول ته شفا کامل عاجله ورکړي. یا الله زموږ ټول په حالت باندې رحم وکړي. یا الله زموږ د ملک محفوظ کړي. دا کوم وبا په دنیا راغلې ده الله ته خفه شوی زموږ نه تر دغه کفارو نه انتقام اخلي خدای انتقام ته اخلا خو موږ ستاسو دربار کې دا سوال کوو د فقر او د غریبۍ او د تضرع او د عاجزۍ لاسونه مستعب دربار کې نیولي دي. خدایا د دنیا په هر حصه کې د مسلمانانو د جان و مال حفاظت د دې وبا نه وکړي او خاص کر پاکستان کې خدای دا رات و رات ختمه کړي. دا کومه یره په مسلمانانو راغلي دا دي رونه لرکي خدای دې متوکلین علی په خپل ځان باندې کې خدایا دا بیماری زر تر زر ختمه کې کم چې بیماران دي هغه روغ کې یاره نور لوی اړتیا الله محفوظ کړي مسلمانان. یا الله زموږ ټول ناراضي شي خاتمه زموږ ټول په ایمان کې. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه. زه نن خبرې نه جوړه شوې